چې اوس دې جامې چولي او غټه غټه ګیره پرې او خلکو ته مسائل کوي یا سره د علم یا سره د بې علمۍ سره خو کوي نو دا خلکو کې عالم مشهور نشو خلک تپوس کوي دی کس له دینی مساله چې نه پې پویا بیانول حرام دي څه دي حرام نه دي بیانول پکار دا نه مفتي دی نه په ده باندې دا جواب کول د مسلې لازم دي ولې دی ناپوهه دی او د ناپوه دین بیانول یوازې موږ نه وایو په علماء دیوبند کې مولانا اشرف علی تھانوی په خپل تفسیر کې لیکي چې جاہل یا کل جاہل کا تقریر سننا حرام ہے یا ہو چې په حقیقت کې جاہل یا چې سکوت جاہل نه دی خو د جاہل په شان دی یعنی عالم نه دی د دې ځای علامه ساوي رحمت الله علیه چې په جلالین لګېدل او جلالین د قرآن تفسیر دی هغه د دې وجه بیانوي بیا او دا د مولانا شفیع تھانوی او دا خبره بیا چې یو ځای کې نو دا مناسبت ډېر محمد احمد سواوي رحمه الله په تفسیر ساوي کې لیکي آسا ان یأمر بالمنکر وینها عن المعروف چې دا په دین پوهه نه دی او دین بیانوي نو کېدی شي چې په منکر چاته حکم وکړي او د معروف نه څوک منع کړي نو چې منکر دی او دی په ورته امر وکړي چې دا کوه او معروف دی او دی ته منع وکړي چې دا به نه کوې نو معروف کار یې د ګناه په کار کې واچو او منکر کار یې د ثواب په کار کې واچو او د دین شکل یې بګاړ کړه نو زما خیال دی که د چا سایکلي او د بل سایکل چل نه دی زده وي زه پې بازار ته ځم دی وله نه ورکوي دا به مات کړي خو دین مونږ ته دونه سپک دی چې څوک پې نه پوهېږي هغه ته مونږ پرېښي چې زه کوي دی نو په حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د اشراط الساعات نه ده چې بې علمه باندې به د علم ګمان وشي مشهور عوام بشي د هغه نه به استفتاء کېږي د مسلو تپوسونه به ترې کېږي علما به وفات شوي ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا دا علم الله جل وعلا شانو داسې به نه وباسي چې بس د چا د زنه بیا روبار کړي بقبض العلماء علما به وفات شي اتخذ الناس رؤوسا جهالا او خلق به بیا مشران چاته وي جاهلانو ته فیسألونهم دا عوام به پاغي د علم ګمانو کې تپوسونه به کوي هغې ته به هم خپله جامه ورځي فافتوا بغیر علم هغې به ورته د مسلې جواب کوي اگر چې بې علمه دي فضلوا واضلوا نو په خپله خو ګمراه دي او دا نور به هم د ځان سره ګمراه فی زماننا دغه معاملات روان دي لہذا د فاسألوا اهل ذکرنا دا روزي چې دا فتوا به د چانه طلب کیږي چې هغه اهل علم دی نو چې د چانه د مسلې تپوس شو خالی بنئ یا به پوهیږي یا به نه پوهیږي که پوهېدو مسله به بیانوي که نه بیانوي په کتمان علم کې راځي او که نه پوهېدو نو مسله به نه کوي که مسله ورته بیانوي نو فضلوا واضلوا په دې کې بیا راځي لہذا د مفتی د دې آیت کریمه په بنیاد باندې دوه قسمه شو حضرت علی کرم الله وجهه تشریف راوړو علامه آلوسی لیکلي رحمه الله یو کس مسائل کول په جمعات کې نو علی رضی اللہ عنہ تو فرمائی اتعرف الناسخ من المنسوخ ناسخ منسوخ پیجن زخو عالم نے
نو ورته وایي چې ستا نه تور خر ښه دی چې خر شي او تور شي نو ډېر بدنومه دی ولې دا هغه چې کوم کار دی هغه کوي ستا چې کوم کار دی ته هغه نه کوي هغه بار وړي هغه ته خپل آخر معلوم دی هغه ته خپل مالک معلوم دی تا نه په صحیح طریقه خدای وپېژنده نه د رسول صلی الله علیه وسلم وپېژنده نه د دین وپېژنده نه د خپل ځان وپېژنده چېرې ما دا مسایل کول پکار دي که پکار نه دي لہذا که غیر عالمي نو هغه د دینی مسایلو کې د بحث کول نه ځان ساتل پکار دي